بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو شفای صحت ټپس. شفای صحت ټپس چینل تاسو پر اتک تاسو ته هر کله وایم او تاسو ډیره شکریا ادا کوم. مینوال امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې او د صحت جامه به مو پتن وي. مینوال نن به ان شاء الله د تور مرچ یعنی فلفلسیا باره کې خبرې اترې کوم. ځکه چې فلفلسیا زمونږ تاسو د کټوای مزیدارولو او د سالن د ټیسټ جوړولو نه علاوه الله تعالی په دې کې مونږ تاسو ته لپاره نورې هم ډېرې فائدې ایښي دي، خو مونږ تاسو اکثر د هغې نه خبر یو. مینوالو تور مرچ یعنی سیاه مرچ د مختلف پخلو او دیاتو لازمي جز دی. جدید تحقیق مطابق سیاه مرچ د مختلف ادویاتو یو ځای استعمالولو سره د دې په کار او فعل کې بهتري او اضافه پیدا کیږي. مینوالو د خوراک کولو نه پس سیاه مرچ یعنی تور مرچ 500 ملي ګرام په مقدار کې اوبو سره خوړل د هاضمې په خرابي کې ډیر مفید دي. او دین علاوه د جوړونو درد والا مریضان سیاه مرچ معده کوي 500 ملي ګرام 1 ګرام شهد سره ملاو کړئ او د اوبو سره یې استعمال کړئ. او دین علاوه د مالش لپاره 3 ګرام سیاه مرچ معده کوي او 50 ملي لیټر میټه تیل یعنی د کنزلو تیلو کې یې وسوځوئ او په دې تیلو جوړونه مالش کوي. ان شاء الله دې سره به جوړونو ته درد نه آرام ملو شي. مینوالو د بلغمي ټوخي والا مریضان مرچ سیاه معده کوي او د شهد په مدد سره ترې د سیاه مرچ په مقدار کې ګولای جوړ کړئ او سحر غرمه ماښام یو ګولای استعمال کړئ. دې سره به ان شاء الله مریض ته ډیر فائدہ ملو شي. دین علاوه چې کم مینوال نظر په کمزورۍ کې مبتلا وي هغوی دې مرچ سیاه او چینی هم وزن ملاو کړي او باریک تی معده کی او دا صفوف تی روزانه ماسختن د ود کېدو نه مخکې 1 ګرام په مقدار کې په خپل استعمال کې راولي او دې بسې د اوبو استعمال نه کوي. ان شاء الله دې سره به د نظر کمزوري ختم شي. او چې کوم مینوالو ته د واړو بولو کې رکاوټ وي یعنی واړو بول یې کولاو نه کیږي نو هغوی دې ضرورت په وخت کې سیاه مرچ 500 ملي ګرام شهد 1 چمچ 1 کپ نیم ګرم اوبو کې ملاو کړئ او بیا دې په خپل استعمال کې راولي. دې سره به ان شاء الله واړو بولو رکاوټ ختم شي او واړو بول به کولاو شي. او چې کوم مینوال ملیریا بخار کې مبتلا وي نو هغوی دې سیاه مرچ صفوف 500 ملي ګرام روزانه سحر او ماښام تازه اوبو سره په خپل استعمال کې راولي. دې سره به ان شاء الله ټیک ټاک شي او د تبې نه به ورته نجات حاصل شي. چې کوم مینوالو ته دا قسم مسائل راپېښ شوي وي نو هغوی دې ضرور دا نسخه په خپل استعمال کې راولي. ان شاء الله دې سره به ورته ډیره فائدہ ملو شي. مینوالو د ځان او د صحت خیال ساتئ. په ګرانو او قیمتي دعاګانو کې خپل ورور یاد ساتئ. ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به بیا ملاویږو. اوس تاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.